Starting in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. خوږو سټوډنټانو نن به مونږ وایو سیل چې سیل څه شی دی او سیل تیوري څه شی دی. سیل ډیر بنیادی ټکی دی، دا بنیاد دی د پوره ژوند. سیل ډیفینیشن به داسې کوو چې دا سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ آف لایف دی. بیسک سټرکچرل او فنکشنل یونټ سیل مطلب دا دی چې ستا د باډي سټرکچر شکل چې دی تا ته چې ګورې ستا ډوکې جوړلې، پوزه دې روغه ده، پوزه د څه نه روغه ده؟ د سیل نه. نو موږ وایو دی سټرکچرل یونټ هم شو. او فنکشنل یعنی دا پوزه چې کم کار کوي نو په دې کې دننه سیلونه دي، هغه سیل دا کار کوي. بنیادي طور یو سیل دا کار کوي، نو یو شان سیلونه نه ټیشو جوړي، هغه سیلونه دا کار کوي. نو مونږ وایو چې دا سټرکچرل یونټ هم دا او فنکشنل یونټ هم دا ډیفینیشن شو. بیا دا ډسکور چا کړه؟ سیل چا ډسکور کو؟ نو سیل انتهایی ماینیوټ چوټا پارټیکل دی. نو چې دومره وړوکی پارټیکل دی نو دې دپاره خامخا پکار ده چې مایکروسکوپي. نو یعنی د مایکروسکوپ د ډسکوري نه د 1500 په اینډ کې مایکروسکوپ جوړ شو. د هغې نه پس یعنی په 1600 کې به تا سره سیل ډسکور کیږي. چا ډسکور کو؟ فرست ټایم یو ساینټسټو د هغه نوم رابرټ هوک و. رابرټ هوک څه وکړو؟ رابرټ هوک په لیب کې یو کار کو، هغسې یو ټوکړه چې په د تیزابو د بوتلې چې دې د پاسه یو لرګي ټوکړه لګېدلي، ډیټ غوندې لرګی، هغه لرګی نری کټ کو، سلایس شانتې ته جوړ کو او د مایکروسکوپ لاندې وکتو. نو د په هغه کار کې څه ولیدو؟ دا د اوک پلانټ جوړو، هغه بنج کم بوټی چې بلوط چې ورته وایي بنج، د هغې نه دا بوټی جوړو، دا لرګی او ډېر لرګی و. دی چې د مایکروسکوپ لاندې ولیدو نو د پکې څه ولیدو؟ دی رابرټ هوک په هغې کې دننه داسې واړه واړه چیمبرز ولیدو، چیمبرز واړه واړه کورونه یې ولیدو. نو ده وی چې دا خو لکه څنګه د مچو دا ګګ نه وي داسې هغه شان د هغې هني کام په شان خالي ځایونه یې داسې ولیدو. نو ده وی دا پلانټ خو د څه نه جوړلی؟ د دې وړو وړو کورونو نه جوړلی. دې ډوکي کور ته په لاتینۍ ژبه کې سیلولا وایي. ځکه موږ وایو چې د سیل معنم سیلولا یا لیټن ورډ سیل چې څه ته وایي؟ چیمبرز ته، وړوکي کور ته وایي. داسې واړه واړه ماشومان چې لوبې کې واړه واړه کورونه جوړوي، ګرونده، هغې ته څه وایي؟ سیلولا په لاتینۍ ژبه کې ورته وایي. مونږ ورته په انګلیش کې چیمبر وایو، وړوکي کور، خانه ورته ته ویلی شي. نو د دې وړو وړو خانو نه جوړلی، هغه ته د نوم څه ورکړو؟ سیل. دا په 1665 کې ده وکړو. دا بوټی خو مړ و او دې کې دنده څه سایټوپلازم څه نه و. نو ده ته دا سیلوال ګیر چاپېره په نظر راغی او په دې طرز. بل د مایکروسکوپ ریزولوشن هم دومره ښه نه و. لیټران په 1831 کې بل ساینټسټ و، د هغه نوم څه و؟ رابرټ براون. رابرټ براون ولیدو چې په دې سیلولا او په دې چیمبر کې خو پکې داسې یو بل شانتي نیوکلیس دی، پرامیننټ باډي ده. نو مونږ بیا ایم سی کیوز راځي چې دا پلانټ سیل کې نیوکلیس چا ډسکور کړې وه؟ نو هغه چا ډسکور کړه؟ هغه رابرټ براون. بیا دا خو د پلانټ سیل خبره شو. په اینیمل کې اینیمل سیل او نیوکلیس دواړه شوان ډسکور کړي. صحیح. سیل تیوري چا ویلې وه؟ سیل تیوري اوس وایو د سیل باره کې یو یونیورسل تیوري ده، هغې کې څه پوینټونه دي فکس. یو سکلیډنو 1838 کې، یو شوانو په 1839 کې، دا زوالوجسټو او دا سکلیډن باټنسټو، دې دواړو سیل تیوري پروپوز کړې وه. اگر چې یو بل ساینټسټ پکې ډېره هم پوینټ ایډ کړی دی، اوس په موږ وینو، خو اکثر د دې دواړو ذکر کیږي، د روډولف ورشو ذکر څوک نه کوي. نو د دې مین پوینټ سو مین پوینټ نمبر 1 دا دی چې آل لیوینګ ارګینزم آر کمپوزډ اف ون سیل آر مینی سیل. پورا ارګینزم چې دی هغه د دنیا ټول ارګینزم هغه یا په یو سیل کمپوز کوي یا په ډیرو سیلونو، یعنی یا یونی سیلولري یا ملټي سیلولري. یو پوینټ دا شو. دویم نمبر
د هول میټابالیزم اکر ان د سیل کم میټابالیزم چې د کیمیکل ریاکشن چې دی هغه په سیل کې دننه کیږي کاغه کیټابالیزم دی که انابالیزم دی کیټابالیزم توړ پوړ ته وي چې غټ سیزونه وړو ته ماتیږي لکه ګلوکوز ماتیږي وړو وړو پارټیکل ته تا سټارچ وخوړو هغه نه واړه واړه ګلوکوز روغ شو یا واړه واړه ګلوکوز یو ځای شو غټ ګلایکوجن مالیکیول جوړ کو دی ته انابالیزم وي نو که هر یو قسم ریاکشن دی خدا په سیل کې کیږي دریم پوینټ دا وی چې سیل کنټین هیریډیټي میټیریل په سیل کې هیریډیټي میټیریل هغه جینیټیک میټیریل چې هغه د والدینو نه بچو ته ترانسفر کیږي او داغو کیریکټرسټک پکې ترانسفر کیږي ځکه کته سوچو کې اورال سوچو کا د سړی زوی څنګه د سړی پشانی یعنی پرنګ کې خو فرخي هغه خپل وجې د مخې ته براشي بیا په نورو لیکچرو کې خو د سړی زوی سپی نه د سړی زوی سړی د سپی زوی سپی د دې مطلب دا دی چې د دې د پاره په دې سیل کې څه جینیټیک میټیریل هغه ته اوس موږ جینز وایو نو جین په سیل کې دنه نه بلې وی چې نیو سیل ارایز فرام پری ایگزیسټینګ سیل کنه سیل کم زم پیدا کیږي نو مخکنی سیل نه پیدا کیږي مخکې به یو سیل موجودي یو انسان به موجودي نو بچي به پیدا کیږي یو سیل به بکټیریا موجودي دوه بکټیریا ته به تقسیمیږي دا یو پوینټ پکې چا شامل کړو چې پری ایگزیسټینګ سیل پکار دی دا روډول ورشو په 1855 کې او دا ډیر امپورټنٹ پوینټ دی دا امپورټنٹ په دې بنیاد دی چې د ای بایوجینیسس تیوري غلطه کړې وه ای بایوجینیسس تیوري دا وه چې د بیجانو نه جاندار پیدا کېدی شي لکه په هغه زمانه کې کنسپټ و چې ستا د خولې نه بکټیریا پیدا کېږي یا ستا د کوم ګوبر چې دي د هغې نه بچو پیدا کېږي نو دوسته دې تیوري دا وایي چې نه مخکې نه به سیلي بل سیل به پیدا کېدی شي دې تیوري ته بایوجینیسس وایي او دا پروو چا کړه لویس پاسچر مختلف ایکسپریمنٹ کړي وي او پاسچرایزیشن هم د نوم سره مشهور دی کم د پوی د پاره چې مونږ کته ملک ډیر زیات پاخه کې ور پسې ولګای نو هغه نه باغ بکټیریا او جراثیم مړ شي ابر ډیر وخت پورې بیا پاتې کېدی شي نو دا وایي چې دا خو بکټیریا دی هغه پکې ډیریږي کزه تی هغه مړې کم نو دا پي نه خرابېږي د بیا پرو کړو د دې روډل ورشو دا خبره خو بنیادی خبره روډل پور شو کړی و چې نیو سیل به حاله راځي چې مخکنی سیل موجودي مونږ نننی لیکچر کې وې چې د سیل ډیفینیشن مو چې دا بیسیک سټرکچر فنکشن یونټ ته ډیسکوري چا کړی په پلانټ کې دوه ساينټیسټ کړی و د پلانټ سیل چا ډیسکور کړو رابرټ هوک او رابرټ براون نیوکلیس ډیسکور کړی و 1831 کې بیا په انیمل کې شوان دا دوانه کارونه کړي او می سیل ډیسکور کړو او هم د هغه سیل نیوکلیس ډیسکور کړي و بیا سیل تیوري مونږ وایو چې دا شوان او سکلیډن پروپوز کړی دی باره کې اکثر ام سی کیوز راځي چې شوان چې دا زوالوجیسټ 1839 او 1838 کې باټنیست چې کوم دی هغه څوک هغه سکلیډن څوک د شلیډن هم وایي سکلیډن ها نو دا د دواړو سیل تیوري د هغې مین پوینټ او چې ټوټل ارګینزم چې د دنیا دی دا د سیلونو نه جوړ دی یا به یو سیلي لکه بکټیریا او یا به ملټیپل سیلي لکه هیومن بینګ دویم پوینټ دا وایي چې میټابالیزم چې کوم دی په سیل کې دننه کیږي او دریم وایي جینیټیک میټیریل هم په سیل کې دننه دي او څلورم پوینټ د دې سیل تیوري دا دی چې نیو سیل چې دی هغه به د مخکني سیلونو نه ارایز کیږي که سیل جوړیږي نو مخکې نه به سیل موجودي سیل به جوړیږي صحیح ده دا څلور پوینټونه دي مین پوینټونه دي یادې کا او پیپر کې ولیکا هوپ چې دا لیکچر به ستاسو سمجھ کې راغلی بل لیکچر پورې اجازت راکړئ الله حافظ